أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی محترم اوریدن کو کتن کو تیر جمعے پورز باندی مازیگری کی ما یو کلپ کڑو پا ویڈیو نوجوانان احناف لائف د شاگئی د مناظری په حوالی سر ما وضاحت کړو. خو زما په دغه ویډیو کې مین خبره بنیادی داوا چې ما بریلیانو ته ویلیو که تاسو رښتونی چې زموږ سره مناظره وکړئ موضوعات دو متعین شوي په دغه کې چې تاسو کومه یې وغواړئ. ما د خپلې مدرسې پته ورکړې وه چې مرکز امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله رینګ روډ پتنګ چوک پېښور لطیف آباد کې زموږ مدرسه ده. یو دوه کسه ذمہ دار راولېږه او دلته به ان شاء الله چې زیبه متعین کو البته به شرایط او موضوع پاږي کې به ته کو ان شاء الله. وغه ورځې تیر شوینن د پیر روز د کاش شغې نه دي کړي صرف په ویډیو جواب کې کنزل شوی دی داغه طرف نه مشهور میراثي اسقاطي بدعتي مولا چې دغه شکل ته ګورم قسم دې سړی د نفرت ورنه ورزي اسماعیل هغه طرف نه هغه صرف او صرف کنزل کړي دي یی د کفر او د ارتداد فتوی لګولې ضرورت راغی جواب کوم ان شاء الله. اول نمبر خبره دا کړي دا وی جګړه د دینه جوړه شو چې الته دیوبندی تبلیغی جماعت سره هغه مناسب تعلق ساتي مشر سړی دی مشر عالم دی وی د یا محمد چې په کوم ماربل لیکل شو په سټکی باندې وهاله دی علم کې دی غلط بیانی کوي دغه سینه د شوی هغه مناسب دغه ماربل را کوس کړي دی که په سټکی وهاله وي نو بیا به دا ټوکړي ټوکړي شوی وي. الان کې دا ماربل چې دیو ویډیو ته خولې دی په مینز باندې مات شوی دی نو په سټکی باندې چې وې ماربل بیا دغه سینه ماتي او مولوی صاحب چې لري کړو چون کې یا محمد اول خدا بیا ادبی د ویل او د بریلیانو چې کوم شرکی عقیده او نظریه ده دغه د رد لپاره مولوی صاحب دغه لري کړه او الته لا اله الا الله محمد رسول الله علیکم چې هغه کې زموږ دواړه عقیده راغلي هو کاش چې بریلیانو باندې دغه توحید والا ناره بدلږي واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون. دا د دقه مشرکین مکه د بریلیانو یو حال چې د الله د وحدانیت आवाज په بدلږي. ته مولوی صاحب سره قسم دی په یا محمد خبره نه ده په دغه لا اله الا الله باندې خبره ده چې بدیو دا بدلږي د ولی کول دي کني د لا اله الا الله خبر امراله د توحید او د رسالت امراله مولوی صاحب غلط بل څه نه دي لیکلي دغه خبره ولی کړه هغه باندې روسته خبره کوم ان شاء الله. دویم نمبر د خبره د هزارخوانی کړي د هزارخوانی کې مناظره جوړه شو به زمانه د مطالبه کړي ته کلمه طلاق وکړو جاهل خودم رې قسم دې کړ علم سره دې تعلق هم وي زمود دیوم ما داوه کړي و په کار چې تا زمانه گواهان غوښتي وي البینه علی المدعی والیمین علی من نو گواهان ټول علاقه موجود ده ان شاء الله په وخت ضرورت مونږ پیش کولای شو چې تا شپې پسې جرګه وکړه خبره دې ختمه کړه. دریم نمبر د هریچن په حواله سره د وضاحت کړي دی نو التم ز گواهان لرم مولانا سر د مفتی سردار علي صاحب مفتی مولانا روخان صاحب او د هغه علاقې ټول عوام علما الحمدلله په دغه باندې گواهی چې تا کوم منډي ټوبونه وهلي دي نو کلمه طلاق تو کې چې ته منکر یو الحمدلله ما سره اول گواهان ستره په دغه موضوع. پنځم نمبر سلورم نمبر دی وی ټول عمر ما تاسو له چیلنجونه درکړه هغه چیلنجونه خو دې ما ته معلوم دي خپل خزي سره چې ملاس ویرا کړی دی او یا په هغه وخت کې دی را کړی چې کله کمره کې ناز ځان پسې دروازې ټولې بندې کړې شپږ طرف دی وکړه چې څوک خوشتره نه نور الحمدلله کوم ځکه اسقاطي میراثي کوم ځکه چیلنج ور کړل الحمدلله موږ دې تعقیب کړی درته به یاد وي ان شاء الله. مردان ته تلې التم جواب درکړې تختیدلې کم زی ته تلې قسم دې هر ذکر درتم جواب درکړې وجودا خبره دې چې توس کې نه پړښلې به راغزینا بل دې زما په حواله سره ویلې دي وای ما خدا ویلې دي چې کدا ندیم مولا 4 اوستو زما مخې ته کینو زورلا 25000 روپۍ انعام ورکوم نو چرته په اسقاتونو کې بلس 50 روپو کې بدره غونډې کړې 25000 زب بغیر د پیسو نه درځما صرف ما سره یو دوه کسره ولېګ مدرسې ته چې را سره کینی شرایط او موضوع ته کو بس د عمر خبره ده کوم بغیر پیسو نه اسقاتونو باندې څومره راغونډې کړې دي یا د خلکو نظر نیاز دي نو حرام سيزونه دي جب کې چولې دي خوري صادقه حرام مونږ داخلو الحمدلله. بل دا خبره کړې وي تر اوسه پورې
چرته میدان ته مخامخ شوی نه دی ما یادوي نو دا خو داسې دروغ وی ظاهر ظالمه چې رڼا نور نه انکار کوي زموږ میدانونو کې مخامخ کېدل دا خو اظهر من الشمس دی الحمدلله ټوله دنیا ته پته را چې کم باطل راغلی د قادیاني نه راواخله تر غیر مقلده پورې او رسیبي نه راواخله تر بریلي پورې د هر مشرک سره د هر بدعتي سره د هر ملحد سره الحمدلله میدان کې چې کینی هغه مونږ یو تاسو نه یې اکه وابیانو سره کې د هر چا سره ټول تر چا سره ناسي ته خپل یو مجلس سره وخایا نو تاسو دروغ وای چې خلک ټول خلک په پتا لعنت وای چې دا خبرې د تاورل ظالما پرنا ورس خودمره دروغ مو وای کنه دومره ستا عمر هم نه د اسماعیل حقی څومره چې ما مناظرې کړې دی په ویډیو ریکارډ باندې موجود دی الحمدلله بل خبره ده دا کړې ده وای په سواد کې زما د شاګردانو نه سخت شکست خړو نو خلکو به در باندې په لعنت ویلې د سواد مناظره خو تا کسانو در اوسه جاری کړې نه ده او په ټوله دنیا کې خلکو وکته هغه جدا چې ګونګوټ بچی ته به ګونګوټ په ګن کې راسي کړه نو د باندې صرف دغه بوی ورځي بار چې ورځي دار سره باندې بدلږي تمغه ګونګوټ ال ته شرکیاتو کې ناسي حقیقت چرته اوري اما چې قران او حدیث دلایل مو وي تا وغنه دی الفقها می ذکر کول عبارتونه دا وي هغه تا نه دی اوریدلی یو ځل بیا واور چې دماغ دی کولا شرط موحد سره کېنه او ټول دنیا کې کتلې د ته فیصله مکه دنیا په خپل باغی فیصله کوي فیصله شوی ده خو ته ولې نه راتلې مناظرې ته چې دومره چیلنجونه ورکې او زید مناظرې بیا راغې بیا وغه ځکه نه کېناستې دا ولې زمانه دغه سوال جواب په 13 ویډیو کې دې نه درا کړې او آینده هم نشره کولای ان شاء الله بیا د مخ کې وای کیمرو له لته ورکلې او ماتې کړې نو مړه دومره دروغ مو وایا مناظرې نه چې ستا کسان مزید د دلایلو نه عاجز شو نو پاسې کنځلې شروع کړه او د لیواتت غونته کې کنځلې شروع کړه چې پلان کې لوتی دی پلان کې مشرانو نمونه غستا او دی وخت کې مناظره ختم شو جګړه شروع وا کیمرې له ملت نه ور کړی کې کیمرې له مالت ور کړی او کیمرې مې ماتې کړی وي تاسو دا ویډیو کم سین راوستي دا 2 منټه کلیپونه ویډیو مور کول زه پاسې د هغه مشرک بریلی ته مې اشاره وکړه ما ورته لا خوښه د پښه زه بیماروم دی وخت زخمی وم د چې نه لري کېدو الحمدلله په دغه سینه کې یو کیک لګېدل ولته اوس هم دغه سینې درد وی ان شاء الله ختم شوی وي دغه ایمان په طاقت سره الله دې برقرار بل نمبر دی وی نوم ماتون کې مولا مرتد دی تاسو مرتد یې کافر یې ګستاخی ته چا نوم چې په مخ ورځي مرتد نو موږ ته معلومه ده احمد رضا خان د وخت نه تاسو بنیاد دار قائد اعظم محمد علی جناح مرتد کافر ستا مشران لیکي حواله پیش کول شم علامه اقبال صاحب رحم الله مرتد کافر دهری یعنی تاسو کې څوک دغه سي تاسو نه دغه څوک پاتې شوی نه دي تاسو هغه ته کافر او مرتد نه ویلي ځکه حذیفه علی خان مرحوم اغا غریب چیز تاسو دا فتوی واوریدی نو اے فرمائل کوئی ترکی لے گیا اور کوئی ایران لے گیا کوئی دامن لے گیا اور کوئی گریبان لے گیا رہ گیا تھا باقی نام اسلام کا وہ بھی ہم سے چھین کر احمد رضا خان لے گیا حامد خان لے گیا بریل کے فتو کا سستا ہے باؤ ملتے ہیں اب کوڑے کے عوض 3 خدا نے بھی ڈیل دی ان کو یہ کہہ کر املی لہم ان کیدی متین هغه وخت نه تاسو ټول دنیا ته ښکاره د کفر او کافر او مرتد هغه عبارت بوخت ضرورت سے پیش کول شو مسل کتابونه موجود دي الحمدلله بیا لسم نمبر کې دی وای استاد اکابر په کتابونو کې یا رسول الله شتره نو مشرکا یا رسول الله هغه په تور د محبت ویلي دي کې بحث نشته د هغه کتابونو کې لیکلي دي او موږ هم دغه یا رسول الله قایل یو چې په کې عقیده د حاضر ناظر نه دی علم غیب نه او غیبانه आवाज اگر اور عادتن اوریدو ولا عقیده نه الحمدلله مونږ هم دغه قیلو په تور د محبت باندې وایو دغه نه انکار نشته خو بعض دې په یا محمد کې چلته لیکل شوی د قران نص موجود دی چې دا بی ادبی ده او دویم نمبر ستا چې کوم عقیده په دغه نصوص موجود دي فقهاو لیکل چې دا شرکی نظریه ده دیو جناغه مولوی صاحب ډیر ښه کار کړو چې دغه خلک یې شرک د لارې نه منع کړي یو لسم نمبر دی وای اصل مناظره د تانوی سے په عبارت باندې را نو په سواد کې در سره دغه موضوع ولم په جانو تکلیفونه نه کوله او به نمونه مخ کېلی قاسم نانو ترې مولا د ختم نبوت منکر او فلا فل مړه شرف هم درته نه درځي د ختم نبوت ماریکه په پوره دنیا کې دیوبندیانو سره الحمدلله کچرته په برتانیې کې وا کچرته په انګلند کې وا کچرته په فرانس کې وا قسم دې د ټولو عدالتونو ته دیوبندیانو حاضری کړی دا ستا مشران مونږ ته معلوم دي یو کس درته جیل ته وړو رضوی صاحب انور استامونه لیکل اغاز نظام اور سره تعلق نشته زما اور سره استاد ایمان کو ټول دنیا وکړو دام غیرت وو
من شرم هم خوشی شئی چې سبه به در پکې وکي باقي زما د کافرو نمونه چې یاد کړی پلان کې کافرو نو ما خو ویل د کفر او مرتد دا تاسو خلی په دغه باندې شوی دي باقي قسم نه مور په تاسو کې هغه بچی نه دی راوړي د احمد رضا خان نواخله تر وس د تایس خاطی میراثي مولا پسي پوری چې خپل کفر او ارتداد په دغه فتوا باندې زموږ سره کینی د تاسو د احمد رضا خان نواخله تر یو کشره پوری ټول غلط عقاید لري د خپل دغه عقاید شرکیه عقاید د وجنه مشرکان یې اسلام نه مخ کې نه خارجي د تاسو اسلام سره تعلق شته دی نو تاسو په اسلام خبره کول زمانه لري باقي بسم الله وکا دازل مدرسه در خولي وا تاغي ترا نغلی سوق دراونه لګل او چلو زه درته دازل نمبر در کوم یو دوه پتی باندې رابطه وک واتس اپ هم بشتره او دغه سم رابطه وک یو د مفتی اکبر علی سم نمبر د 0321 9011 320 یو د مولانا عبدالرحمن عابد صاحب نمبر د 0333 33 00274 صرف یو اطلاع پتی باندې وکا خپل زه تر وخه زه یو درې کسان دو در لګم التب شرایط موضوع ته کو یو عقیده زما د کبیر را واخله یو عبارت زما د کبیر راول یو عقیده عبارت بستاره مشرانو راخله د پمنس کیږي او بحث کو کینو چې ته مشرک اسلام نه خارجي که په ما باندې چې ګستاخی فتوی لګي کې دا حقیقت دی میدان کې به وګورو پوره دنیا ته به وروخیو زما مشران هغه تر دې وخت پورې پته اتمام حجت کړی دی مولانا منظور احمد نعمانی رحم الله خو به یاد وکړه چې حمید رضا پسې کلی ته ورتلو کور ته ورتلو مدرسې ته ورتلو درې ورځې مناظره کړې و یاد بدی او مفتی مرتضی حسن چانپوری صاحب رحم الله بدی یاد وی مولانا امینو کړو صاحب رحم الله بدی یاد وی دغه ټوله کابر بدی یاد وی الحمدلله په هر میدان په هر ډګر مونږ ته درغلیو او باقی چې تاسو کې ایمانی غیرت نشته نو په بغیر پاسه دروغ وای نو زدغه زموږ سره علاج نشته شپاړسم نمبر دی وی بل مخکې نمبر کې دی وی سام الحرمین وی د عرب علماء په تاسو فتور نو باقی کې خودي المهند المفند خودي یاد دی کنه چې عباراتو کې خط او برید کړو احمد رضا خان چې قسم دی څومره دروغ په علماء دیوبند باندې ویلو تاریخ کې په کائناتو کې دغه دروغ چانه دی ویلو او د علماء حرمین واپس تصدیق راغی چې د علماء دیوبند کوم قید دي د زمونږ مقاید دي واجب خبردار تاسو خو کافر هر چاته وای حرمینو امام تاسو پنځ کافر حرمینو څومره امامان دي پاکستان بانیان د تاسو پنځ کافر څومره دنیا چې دا احمد رضا خان د هر خپل ځان نه علاوه ټول ته کافر او هغه سبق تاسو ته درکړل وای خو حقیقت په میدان کې نشي کېناسته او ان شاء الله دغه زما د خپل رب نه یقین دی قیامت د سبا پوری به یو برېره حلالي زموږ سره کېنن ان شاء الله په دې موضوع مخکې دی وای وستا په دیوبند کې یو ځوان د سي تر اوسه نه دی پیدا شوی چې خپل دفاع وکړي زما مشران کشرانو پوری صرف دا ځوانان دي مخې ته ریمنه مخې ته نشي راتلی مشران د زره پاره یاد صرف دا ټوله دنیا اسقاطی مولا دا ټوله دنیا فیصله کوي دا سره یتیم مال نه دی چې خپل کېړي ته ورواچه مردار نظام الدین مولا ټولم په دغه باندې لوی شوی په دغه باندې مرداري گئی با قبرونو ته به وړي ان شاء الله چنجي به مړی کی په دغه باندې الحمدلله ټوله دنیا دغه پیژنه چې دغه ځوانان تاسو کې نشته که ممکن نشته الحمدلله زمون هر یو ځوان درې قابل له تا غونته مشرک ته همړه زما ماشوم یو چړم درلې شي بل مخ کې دی وای اسبند کې ما چیلنج کړی ما ته وای او تا جواب را نه کوئی بیګول نصیب خان مولوی سے مونږ ته مینت کو مړه دروغه مغه خوای چې خپل ځان در باندې لعنت خو نه وای کنه قران مجید کې دغه فجعل لعنت الله علی الکاذبین لعنت الله علی الکاذبین خو یوزلوای په خپل ځان مړه زم در باندې وی الته خو تاسو مولانا ګل نصیب خان مولوی سے ته مدرسې ته تاسو ورغلی وای کړه مولانا ګل نصیب خان سے تاسو پسې نه دی راغلی نو مینت تاسو کو کاغه کو کاغه تا ته کور ته راغلی خو بیر دی مانده شو چې هغه مینت کو خو کته پسې ورغلی تا پاسبند کې جلسه وکړه ما جواب کې جلسه وکړه تا کنزل کړي ما کنزل نو کړي ما الحمدلله په دلایل سره ته خبره وکړه ته مجبور شوې مولانا ګل نصیب خان سے پسې لاړ چې دا منک مولانا ګل نصیب خان سے تا ته ویل چې هغه په جمعیت علماء اسلام کې څه عہده نه لري نو زه به څنګه بنکم او تا بیا غیله رنگو کو هغه چې دا خو دیو بندیم نه دی فلام نه دی فلام نه دی فلام نه خدای دې تبا کړو دومره دروغ وای چې دنیا خو پاغي باندې پوي نه پويږي کړه بل مخ کې او د اسبند ټول دنیا پیژنې ستبر الیانو جرګي وکړه الحمدلله بس ازمونږ دیو بندیانو ته ویل دې مرا ولې مونږ دیو بندیان نه یادو بس او نن لاړ چې کوم ځکه ستا غرور او پیر دیو ګره چې پس کې گرفتار شوی دی یاد خو دې درته کنه اخا تاری والا اته ویزونه مې تانی باندې ریکارډ خو در سره ده کنه چې ماشوم سره سکړی و ټوله دنیا پیژنې ماته مناسب نه ښکاري چې دلته ویم
او اوس هسبنډ چا سره تا سره دی ما سره دی لاړ چې فیصله وکړه بله ورځ مې بیا هم جلسه ته روان یم انشاءالله دی بیا وایي زما د مدرسې دروازې 24 ګنټې تا ته کلاو دي نو د مدرسې دروازې خو باسې هم کلاوي خو هغه ما ته داسې طریقې سره مه کولاوه یو ذمه دار راوله قسم دی ستا مدرسې ته به موږ درځو یو ذمه دار راولېږه یا ما ته موبایل نمبر راکړه چې زه یو دوه ذمه داران در ولېږم خپلو کې کښېني موضوع شرایط طی کړي ستا مدرسې ته به زه درشم انشاءالله مناظرې دپاره زما مشرانو ما ته سبق دا راکړی مخکې هم تاسو پسې کورونو مدرسو ته درغلي دي موږ اوس هم بیا درځو درته تیار یو خو په سنجیدګۍ طریقې سره راسره کښېنه بسم الله شرایط موضوع راسره طی کړه بیا مخکې دی وایي ستا اکابر مرتد وو نو مشرک تا ته به خامخا مرتد ښکارېږي ځکه چې د صحیح دین دفاع وی کړې ده انګریز هم ورته مرتد ویل او تاسو د انګریز په ایما باندې ستا په نس خو قائد اعظم مرتد علامه اقبال مرتد دنیا کې د احمد رضا خان نه علاوه زناورو ته مغه مرتد ویل ظالم نه خو څوک برېښي نه دي هغه شعر مې درته اول ووایو چې ستاسو دغه مفت مې ملاویږي بهرحال د رسو خبر وضاحت مو وکړو اخره کې زه بیا مین خبرې ته راځم هر چېرې مناظرې خبره ده د حقانی مدرسې والا یاد کړي دي د هغوی کم از کم د هغوی صفت یې کړی دی په یو صورت کې نو یو طرف ته وایي دیوبندیان ټول مرتد دي ستا کابر نو مرتد چېرته ښه سړي کېدی شي خو ما درته ویلو حقانیې ته مه ځه حقاني کې 9000 طالبان دي کلمې به دې راوباسي اوس یې درته بیا وایم واجبه خبره داره مناظره دي ما سره د حقاني والا چیلنج کې حقانیې ته ورځي حقانیې ته مه راځه مرکز امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ته راشه یا ما درو غواړه د سرکاري صاحب مدرسې ته مې درو غواړه خپلې ته مې درو غواړه کوم ځای کې راځي چې خپلو کې خبره طی کړو او د خبرې نه څنګه ځان خلاص کړی 24 ګنټې زما دروازې تا ته کولاو دي مړه راشه قسم دعوت راکړه چې کینو خبره وکړو ما ته راځي مشرک خپل ګاډی به در ولې که به زه اولا یو طالب کینوم چې اشرک یشرک اشراکن ګردان درته وکړي سرویس خیر درته ټول واوري ځکه اول نه واغله تر اخره پورې ماضي کې مضارع کې اوس حال کې او په اسم تفضیل سره په دغه ټولو سره تاسو مشرکان دي داسې شرکیاتو بدعاتو کې اخته چې هغې څه قسمه تعویل نه کېږي نو ما جواب دې نه کومه ځکه چې جواب پکې شی نه صرف دغه مرتد کافر مرتد دغه ګردانونه دي کړي خپل خلک به هم در باندې لعنت وایي چې ظالمه دا دومره په بې حیایۍ او بې ضمیرۍ سره فتوې ورکوي دا ټوله دنیا ته ور معلوم دی د علمای دیوبند په پوره دنیا کې د دین اسلام خدمت کوي او د علمای دیوبند دا بچي دا ولاړ دي دفاع ته که کله د اسماعیل حقي د شپې د ورځې یخنۍ ګرمۍ کې کله دې زړه غواړي صرف یو دوه ذمه داران راولېږه یا ما 2 ټلیفونونو نمبر یې ویلې په دې رابطه وکړه زه به یو 2 کسان در ولېږم چې خپلو کې 5 شپږ علما کینو دا خبره انشاءالله یو سر ته ورسو خو زما بیا یقین دی تاسو صرف چغې وهلی شئ انتشار جوړولی شئ پردي املاکو ته نقصان رسولی شئ خو په سنجیدګۍ طریقې سره میدان ته نه مخکې راغلی یئ نو اوس راتلی شي نه باید راشئ انشاءالله تاسو نه خو هغه نور غیر مقلد هم څه نه جز لري چې مخامخ خو موږ ته راشي کېږو ني را سره که نه تاسو خو دغه هم غیرت هم نشته چې مخامخ راشي را سره کښېنئ خو چې سړی شرکیاتو بدعاتو کې اخته مشرک بدعتي سره به څه دلایل وي خو زه بیا هم چلو نن تاریخ د 31 د کال اخرنۍ ورځ ده انګریزي کال او تاریخ مې در کو چلو 3 ورځې تا ته زما طرف نه بیا ټایم شو 31 1 2 د 3 پورې به زه انتظار یم چې په دغه 2 موبایلو باندې رابطه وکړې سنجیدګۍ طریقې سره که هلته تاکال کې رسو کې د مفتی اکبر علي صاحب ته راولېږه دلته رسو کې موږ ته راولېږه یا موبایل رابطه وکړه موږ به در ولېږو چې مناظره عملي کړو د ټولو دنیا ته ور وښیو انشاءالله العزیز الله رب العالمین دې دغه مشرکینو مبتدعینو د شرکیاتو بدعاتو نه پوره امت محفوظ وساتي واخر دعوانا